أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نننی درس کې به ان شاء الله العزیز سورة نساء پارہ نمبر 5 رکو نمبر 9 آیات نمبر 60 61 62 درې آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. اوس دې متعلق دلته چې نو هغه اوس یو واقعه هم ذکر کړي او دا واقعه تقریبا چې نو هغه د هغه آیات نمبر 64 65 پورې تعلق ساتي، خو بیا ترجمه چې نو هغه سوا کېږي وګدېږي نو د هغې دپاره مونږ دا درې آیاتونه به دې ووایو. نور واقعه تقریبا د هغه ځای پورې ده. د واقع نه مخکې دا خبره ذهن کې لکوټې جنو هغه کې دی مدینه منوره کې چې نو هغه د جنو هغه 15 لوی قبیلې وي. په دغه 15 لوی قبیلې کې جنو هغه 3 قبیلې دا د یهودو په قبضه د یهودو وي او 2 قبیلې چې نو دا د مشرکانو وي. د یهودو قبیلې کې چې نو هغه یو بنو نذیر و، یو بنو قریظه و او یو بنو قینقاع و. او دا 2 قبیلې چې نو دا به د مشرکانو وي، یو اوس او دویم چې نو هغه خزرج دا چې نو هغه مشرکان ولو. اوس دغه سره چې نو هغه په مدینه منوره باندې په دغه ځای باندې چې نو هغه قبضه او کنټرول د اهل کتاب یهود ولو. یو دا چې د هغوی آبادی په لحاظ سره هم سیواول، دویم چې نو هغه په سیاست کې هم ولو او دریم د هغوی سره چې نو هغه مال هم ډیرو. نو مالی چې څومره منډایي وي نو په هغې باندې هم تقریبا 95% چې نو هغه قابض په یهود ولو. نو دوی په دغه علاقه باندې دومره قابض شوي ولو چې د دغې اوس او خزرج دوی چې نو هغه هم 2 ډلې وي، خو د دې یو مصیبت لوی دا چې دوی په آپس کې لوی نقصان دا چې دوی په آپس کې به جنګ جګړه وي د یو بل مخالف ډېر ولو. او یهود چې نو هغه د یو بل مخالف هم، خو په دې وخت کې به د هغوی بیا د یو بل مرسته چې نو هغه کوله. او دوره چې نو هغې دغه مشرکان دوی دومره کمزوري کړي ولو چې دوی به محله کې یو یهودي به پاتې کېده نو دوی به د هغوی د اجازت نه بغیر د خپل زوی لور چې نو هغه کویدنه او واده هم نشو کولی. نو دغه وخت کې د دوی سره هم د پلار نیکه د وختو ځمکې وي، د هغوی سره هم د قشانتې ځمکې را روان وي. نو یو پیره د یو منافقو او د یو یهودي په منځ کې چې نو هغه په یو ځمکه باندې چې نو هغه تنازع راله. دغه چې نو هغه واقع او شاید نزول نه او دغه ځای وخت کې چې نو هغه کله تنازع راله نو هغه وخت کې ټول چې نو قبضه ګروپ ولو. چا به چې په کوم ځای باندې قبضه وه نو بس هغه ځای به د هغه تصور کېدلو، د دې نه علاوه به د سره نور څه مال وغیره یا چې نو هغه د دې سره رجسټریشن یا نور څه کاغذونه چې نو دا به نه ولو. نو په دغه وجه باندې دغه منافق د یهودي په مځمکه باندې قبضه وکړله او دی د ځمکه چې نو زما ده، هغه د ځمکه زما ده. آس پاس چې نو هغه د محلې خلک د هغې چې کوم مشران قصه وه هغوی دغه خبره چې نو هغه وکړله، خو خبرې خوند نه کولو. نو دغه یهودي ورته بیا وی زه راځه داسې چل کوو چې لاړ به شو نبي علیه الصلات وسلام له ستاسو پیغمبر له. په نبي علیه الصلات وسلام به چې نو هغه دا فیصله وکړو. نو د بشر نومې منافق ورته چې نه نبي علیه الصلات وسلام له نه ځو بلکې کعب بن اشرف له به لاړ شو چې دا دغه وخت د یهودیانو چې نو هغه مشر ولو. نو هغه ورته دا څه دیني مسله نه ده بل څه نه ده چې توی چې کعب بن اشرف دا هله به ځو، دا دنیایي او مسله ده، معامله ده، دا سړی په هر چا باندې کولی شي. او زما ستاسو په پیغمبر باندې چې نو هغه زیات اعتماد دی چې د هغه حق فیصله به کوي، نه حق فیصله چې نو هغه د الله پیغمبر نه حق فیصله نشي کولی.
نو دیس چل کو چې راځه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام نه قبله نو بیا په هغې باندې لږ ملامت هم کړو نو یو ورته پیغور وکړو الله دی چې نو هندو دی دغه دا خبره کوي او ته چې نو هغه مسلمان ځان ته تو فیصله نه وړې خلکو ملامت کړلو نو هغه خو در حقیقت ولو منافقو د خیر بهرحال مجبوره شو دغه فیصله چې نو حضور علیه الصلاۃ والسلام له ویړله اوس چې کله فیصله نبی علیه الصلاۃ والسلام له لاړه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه فیصله کول نو فیصله کې د جانبین نه واقعي ستاسو مسله ده هغوی وی او یهودي هم اقرار وکړلو دې طرف ته چې نو بشر نو منافق چې نو هغه هم اقرار وکړو نبی علیه الصلاۃ والسلام د دوانو خبره واورېدله بیا د دوانو د خبرې اورېدلو نه وروستو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د ځمکه د ځای چې دا شیز دا حق چې نو هغه د یهودي دی الله پیغمبر چې نو د یهودي په حق کې فیصله وکړله اوس چې کله د یهودي په حق کې نو هغه فیصله وشوله نو دغه دی راووتلو نو دغه منافق ولو نو د لقار ورالو د بیا ارته چرالو نو دا فیصله عمر رضی الله تعالی عنہ لوړو حضور علیه الصلاۃ والسلام وکړه خو په دې فیصله باندې نظر ثانی کو راځي چې وړو عمر رضی الله تعالی عنہ هغه د الله پیغمبر وکړه بیا سوی بیا د چې نقل اړیدو نو يهودي خو يهودي دی خو نو هغه ډیر چالاک کی پو هم ډیری د بس د چیزو زګه دا چې نو هغه قانون دی کله چې عدالت عظما هغه فیصله وکړي نو بیا عدالت صغرا هغه فیصله نشي ماتوله خو که عدالت صغرا فیصله وکړي نو عدالت عظما دغه خلاف فیصله کولای شي نو دی چې د الله پیغمبر اچنو فیصله کړي عمر چرته هم دغه فیصله چې رد کولای نشي یزه چیزو بهرحال دی چې نو هغه ځان سره روان کو دی لاړل عمر رضی الله تعالی عنہ اوس دې ځین کې نو هغه معمولی شانت اشکال برازي چې عمر رضی الله تعالی عنہ په د الله د پیغمبر د موجودګۍ باوجود عمر رضی الله تعالی عنہ څنګه فیصله کولې نو حضرات چې نو هغه لیکلي متفاسرو کې کتابونو کې چې حضور علیه الصلاۃ والسلام صحابه چې نو هغه زې په زې د فیصلو د لپاره مقرر کړي ول الله پیغمبر وی چې کټولې فیصلې زکوم نو بیا به د خلکو مسائل چې نو هغه ډیر دي نو مختلف صحابه چې نو داغه د لپاره مقرر کړول لکه بای کې مثال په تور کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ دغه شان حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د نور چې نو هغه حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ دا سوچ نو هغه د نور صحابه د نبی رسول الله والسلام مقرر کړول چې چا مینس کې د مسله راځي نو تاسو دغه مسله حل کولای شئ تاسو د نو هغه دغه اختیار حاصل دی نو دی چې کله لاړ نو جلاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ یار دا فیصله ماته لګوټی مشکل اخکاری ځکه یو طرف ته جنین هغه مسلمانانو ډله جنین هغه دغه منافق دغه نفاق ورته معلوم نه بل طرف ته جنین هغه د يهوديانو ډله دغه یو سړی چې هغه يهودي دی نو دا یو خصم سره شاتم لې خلک چې نو هغه ثابت يهود ولاړ د بل خصم سره شاته او بیا مسلمانان چې نو هغه ور دیږي نو ماته دا فیصله مشکل ښکاری اسنه چې د دې د وجې نه فتنه چې نو هغه جوړ شي وی تاسو دې چلو کې چې زما په زی دا فیصله په حضور علیه الصلوۃ والسلام کې دا فیصله لکوټی ګرانه ده مان چې نو هغه د دې حل په اسانه نه راځي دا فیصله نبی علیه الصلوۃ والسلام نه صحیح نو دغه وخت ورته يهودي وی عمر صاحب دا فیصله شوی ده خدای نه قلاره د تلوړي نو عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو کې چا کړی دا وی حضور علیه الصلوۃ والسلام دا فیصله یو پیر کړی دا خدا بیا وی چې نه راځه سوچ دې نه هغه سره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پاغه باندې دا فیصله کو هغه صحیح شو بیا خوش ولا وی تاسو له کوټه صبر وکي زرا او زما زه سره فیصله دلکو کور ته ځکل ناړ په کور کې چې ټول نه کم 13 توروا هغه چې نو هغه راواغستره او چې بار ترالو دغه يهودي نه چې نو هغه سروالو چې زری دی اوالو نو بیا وی ها کذا اقضا عمر د چې نو هغه فیصله کوي عمر د هغه چا د پاره چې کم سړی د الله د پیغمبر په فیصله نه راضي نو دغه په حق کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فیصله چې نو هغه ده نو کله چې دغه فیصله وکړه تفسیر خازن چې نو هغه لیکلی دی ذخیره هم لیکلی دغه شانته نو هغه مدارک هم لیکلی دی هغه په دغه ورځ باندې د عمر رضی الله تعالی عنہ فاروق لقب چې نو الله پاک راولېګو
عمر ته چې عمر فاروق وای نو دا لقب ورته په دغه ورځ میلاو شولو چې د حق او باطل فمنس کې فرق کون کې نو عمر رضی الله تعالی عنہ د حق او د باطل فمنس کې نو هغه دغه فرق وکړلو الله چې نو الله پیغمبر ول دومره لوی لقب ورکو چې عمر فاروق چې د حق او باطل فمنس کې فرق کون کې نو هغه عمر دی نو دغه چې کله وشولو اسړی چې نو هغه الته مردار کو دغه منافقو نو چې کله د مردار شولو نو بیا د قام قبیله خلک چې نو هغه را پاسل دا دنیا قانون دی کله چې بے پیدې نو ایسو کې هم تاسو نه کوي او چې سبا د پاره کله داغه چرته سم مصیبت یا څه قصه جوړ شي به هر سړی چې نو هغه تاسو کې سو کوئی زمارور او سو کوئی زما ترز او سو کوئی زما تر او سو کوئی زما نکاو بیا چې نو هغه ډیر خلک شي نو دې بیا نور منافقان را پاسېدل او منافق خو یې حرامي نو داغه د غوی دا کړو چې په دې اړه کې وس مونږ یو کار کولای شو چې عمر رضی الله تعالی عنہ په قصاص والو دج نه خف مخ نه بلری کو نو دیر علی حضور علیه الصلاۃ والسلام ته او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د الله رسوله عمر چې نو هغه د فیصله کړی دا زمونږ چې نو چرته هم د اراده نه ولا او مونږ خدا فیصله چې نو زموږ د کسانو د اصلاح په نیت باندې عمر لوړ عمر چې نو هغه ناجیز کړی تاسو مونږ چې نو داغه نه انصاف راکړي کله چې بیا نبی رسول الله والسلام عمر راوخته د قوش نو دغه دوران کې الله جل جلاله دا آیاتونه راولېګل الم تر الی الذین یزعمون تاسو ګورئ نه آی کسان چې ګمان کوي انهم چې دوی چې نو یامنو ایمان نوړې بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت نو دوی خدا غواړي چې دوی فیصله چې نو هغه په طاغوت باندې شیطان وکي ډیر مراد چې نو کعب بن اشرف دی او کعب بن اشرف چې نو هغه سوالو شیطان په لمس باندې هغه هم چې نو هغه خپل دسو وقد امروا ان یکفروا حالان کې دوی ته حکم خدا شوی دی چې دوی په دغه انکار کې دوی په دغه نه مانی و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا شیطان چې نو هغه د غواړي چې دوی گمراه کی په لوی گمراهی سره و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله الله کله چې دوی ته ویل شي تاسو هاي فیصله ته راشي چې کوم الله او د الله رسول چې نو هغه سره الله نازل کړي خپل رسول ته او د الله د رسول فیصله راشي رأيت المنافقین يصدون عنك صدودا الله ته بدغه منافقان نه د بستاسونه اعراض کوي لکه څنګه چې دلته دی چې نو هغه اعراض وکړو بیا لوی فكيف اذا اصابتهم مصیبه څنګه به چې کله دوی ته ورسیږي مصیبت بما قدمت ایدیهم د دې د خپل لاس وزل چې نو هغه د مصیبت نه د بشر چې نو هغه مرګ ولو او دغه مصیبت دغه د دوی د خپل لاس دا ولو چې دوی د الله د پیغمبر فیصله چې نو هغه رد کړل او د الله د پیغمبر د فیصله د پاسه چې نو هغه دوی بیاتل عمر رضی الله تعالی عنہ فیصله نه نو ګوي چې دا نقصان د دوی د خپل لاس پیدا کړلو الله ثم جاءك يحلفون بیراغینا اورست تا راضی او قسمونه خوري بالله ان اردنا الا احسان او توفیق چې په خدای قسم زمونږه اراده نه مگر چې نو هغه د احسان د نیکی او توفیق او د موافقت مونږ چې په دې سره به زمونږ لګ یو بل سره خبره به جوړ شي او په دې باندې به زمونږ یو بل سره موافقت راشي او دا به شي الله رب العزت دا غوي هغه ټول د قهر څخه نو ظاهر کړ ما تاسو ته آیت نمبر 65 پورې چې نو هغه د واقع ټوله ده خدا درې آیتونه مونږ زکوي چې به ترجمه سیوا کیږي الله دې مونږ ته صحیح په نصیب کې الله دې مونږ د نفاق نه وساتي الم تر آیتان دی کتل الی الذین آی کسانو ته یزعمون چې ګمان کوي هغه انهم چې دی امنو ایمان راوړو بما پاغس انزل الیک چې نازل شوی دی تا طرف ته یعنی قران و ما او پاغس انزل چې نازل شوی من قبلک مخکستانه یریدون غواړي هغه ایت حاکمو چې فیصله ویسي الی الطاغوت شیطان طرف ته یعنی مراد کعب بن اشرف وقد امروا حال دار چې دوی ته حکم شوی دی ای یکفروا به چې دوی به داغه نه انکار کوي و یرید الشیطان او غواړي شیطان ای یضلهم چې بیلار کړي هغوی ضلالا بعیدا په گمراهی لري سره و اذا قیل لهم او هر کله چې ویل شي هغوی ته تعالوا راشئ الی ما هغه څه طرف ته انزل الله چې نازل کړی دی الله پاک و الی الرسول او د الله رسول طرف ته رأیت المنافقین نو ته به ګورې منافقانو ته یصدون چې هغوی به اریږي مخ باړی اعراض به کوي ان کله تا نه صدوده په اعراض کولو سره مخ اړولو سره
فکیف پس سهل بی اذا اصابتهم هر کله چې ورسېدو هغوی ته مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب د هغې چې مخکې لېږلي د هغوی لاسونو ثم جاءوک بیا د هغوی راتله کوي تا ته یحلفونه چې قسمونه خوري بالله په الله باندې ان اردنا چې اراده نه وه زمونږ الا احسانا مگر د احسان نیکۍ و توفیقا د موافقتو الم تر الى الذين يزعمون آیتان دی کتلی کسان ته چې ګمان کوي هغوی انهم آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی بما په هغه انزل الیک چې نازل شوي دی تا ته وما او په هغه انزل چې نازل شوي من قبلک مخکې استانه یریدون غواړي دی ان یتحاکمو چې فیصلې ویسي الی الطاغوت شیطانانو ته وقد امروا حال دا دی چې دوی ته حکم کړی شوی دی ان یکفروا به چې هغه به نه مني انکار به کوي د هغه ویرید الشیطان او غواړي شیطان ایضلهم چې گمراه کړي دوی لره ضلالا بعیدا په گمراهۍ لرې سره و اذا قیل لهم او هر کله چې ویل شي دوی ته تعالوا راشئ تاسو الی ما هغه څه ته انزل الله چې نازل کړي الله و الی الرسول او د الله رسول طرف ته رأیت المنافقین نو ته به وینې منافقان لره ګورې به منافقانو ته یصدون عنک صدودا چې مخ باړی تا نه په مخ اړولو سره فکیف اذا اصابتهم پس حال به چې کله ورسیږي هغوی ته مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب د هغې چې وړاندې لېږلي لاسونو د هغوی ثم جاءوک بیا د هغوی راتله کوي تا ته یحلفونه چې قسمونه خوري بالله په الله باندې ان اردنا زمونږ اراده نه وه الا احسانا مگر د نیکۍ و توفیقا او د موافقتو